ولګېده. هغه مرید راغی، مرید ته 6000 دینار ورکړه. مرید دینار لاس کې نیولې دي او جالي پیر صاحب ته ځان ګاڼه کړ. پیر صاحب ما خو ستا دپاره جنګ کړی دی، تا خپل ذات څنګه ګاڼه کړ؟ پیر صاحب جواب کوي په دې کې ما ته سکون میلاویږي، په دې کې ما ته سکون میلاوي. ته زما مرید یې، ته زما شاګرد یې. مرید او شاګرد دا روحاني بچي مقتدیان چې دا روحاني اولاد دي چې د اولاد دپاره زه دا فکر نه کوم نور به څنګه کوم، نور زه څه کوم. سیفالدین بزرګ نومې یو کس و، هغه وی زما یو مرید و، ماله راغی حضرت دعا راته وکړه، زما 6 لوڼه دي او هغه 6 لوڼه ودومه د واده دپاره په هر لور باندې 1000 دیناره لګي. حضرت ما ته دعا وکړه چې الله فقط ماله 6000 دینار راکړي، نور مې هیڅ نه دي پکار. وی دی وی ما ورته دعا به درته وکړم. وی چې لاړم، مرید وی چې زه لاړم، وی موږ سره په ګاونډ کې یو عیسائی پاتې کېده، ډېر مالدار و. وی ما ته وی چې ستاسو دا بزرګ په خپله چندو ته ناست دی، دی به تا ته څه دعا وکړي. دا خبره یاد ساته. بعضې خلک د اکثر سیکولر چې کوم خلک دي ساینس ټیکنالوجي والا، یاره جي مولیان په خپله چندو ته ناست دي، نو تا ته به کوم ځای نه دعا وکړي؟ زه یم خبره اوره، د ما نه جواب اوره کنه. دا د پیغمبر اولاد دی او د پیغمبر اولاد باندې امتحانات ډیری. الله په امتحانات او غریبي راوستې دی دپاره ده چې د ده دعاګانې قبلیږي. په مقابله کې الله دا دغه ورکړی دی، د ما دا سره الله احسان کړی دی. پیغمبر غریبی والا زمانه تیره کړې ده او غریبی والا څه خبره کوم، قسم دې د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو میاشت مسلسل د ونو پاڼې خوړلې دي ټول څوک سره سبحان الله. نو د پیغمبر دعا به قبلېده که به نه قبلېده؟ بیا به خلک اعتراض وکړي په پیغمبر باندې چې یاره جي پیغمبر په خپله دغه ته ناستو نو پاڼو ته ناستو نو دعا به څه قبوله شي وه. دا خو الله امتحان روستی د باندې غریبی والا دی چې دا امتحان مې روستی دی، خو مقابله کې ستا دعاګانې قبلومه. د دې خلکو نه دعاګانې والې، ته دې ته مه ګوره چې دی غریب دی. نو خبره مې دې پورې کوله، چا ورته ووې حضرت وی دغه شرف الدین نومې بزرګ دی، هغه مرید سره خوا کې یو عیسائی پاتې کېده. عیسائی له الله مال ورکړو، د دنیا ګډې بیزې یې وې، د ګډو بیزو یې شمار نو معلوم. دې مرید ته جواب کې وی ته چې د چا نه سوال کې، ته چې د چا درد ته ولاړې، ته چې د چا دعاګانو ته محتاج یې، خو خپله چندو او خیر ته ناست دی. دی ورته جواب کې وی هغه زما پیر دی، د هغه باره کې دا خبرې مه کوه. بدي ګرم شوي دي چې ګرم شوي دي عیسائی ته لاس اچولی دی که نه. عاشقان خو داسې د خپل پیر استاد په باره کې خو نه برداشت کوي. وی چې لاس یې اچولی دی، خبره پیر صاحب ته رسېدلې ده، خو پیر صاحب خاموشي اختیار کړې ده. د ما محترم چې خاموشي اختیار کړې ده، دغه سړي ورته جواب کې ویلی دي د عیسائی که ستا پیر دومره الله ولی نو دې ما سره کار وکړي، 6 کاله کار د ما سره 6 کاله ځان ګاڼه کړي، په مقابله کې 6000 دینارونه ورکوم. او دا خبر هم د پیر غوږ ته را رسېدلې وه چې کله شپه شوه د تهجد وخت شو، پیر تهجد وکړه، د الله سره رابطه برابر کړه، د عیسائی دربار ته راغی. توجه کوئ خبرې ته، د عیسائی دربار ته راغی، دروازه یې وډبوله. عیسائی د شپې راووته، سترګې مږلې، وایه که نه څنګه راغلې په دې دغه باندې؟ وایي تا یو خبره زما مرید ته کړې ده. وایي څه خبره مې کړې ده؟ زما مرید ته تا دا خبره کړې ده چې دې ما سره 6 سال ګاڼه کا، نو مقابله کې 6000 دینار ورکوم. وایي دې خبره باندې پکه هغه پرېږده، دا خبرې ته نسي کولی دا کار، تا ته ګوره ځان نه د بزرګ جوړ کړی. هغه وی ته په دې خبره پکه یې که نه؟ هغه وی یم لیکلی یې ورسره وکړه، 6000 دینار یې ترې واخېسته. وایي 6000 دینارو مقابله کې به زه ستا ګډې بیزې سروم. په دې باندې لیکل وشو، پیر صاحب دستخط وکړه، پته ولګېده. هغه مرید راغی، مرید ته 6000 دینار ورکړه. مرید دینار لاس کې نیولې دي او جالي پیر صاحب ته ځان ګاڼه کړ. پیر صاحب ما خو ستا دپاره جنګ کړی دی، تا خپل ذات څنګه ګاڼه کړ؟ پیر صاحب جواب کوي په دې کې ما ته سکون میلاویږي، په دې کې ما ته سکون میلاوي. ته زما مرید یې، ته زما شاګرد یې. مرید او شاګرد دا روحاني بچي مقتدیان چې دا روحاني اولاد دي چې د اولاد دپاره زه دا فکر نه کوم نور به څنګه کوم، نور زه څه کوم، زه دا کار کولی شم. پیر صاحب 6000 دینار واغېسته. بادشاهي وخت ته پته ولګېده چې یو بزرګ انسان دی، ځان یې د 6,000 دینارو مقابله کې ګاڼه کړی دی. هغه ولې هغه ځای نه 12000 دینار راولېږل. پیر صاحب له
د 12,000 دینار لاس کې نیولې دي. پیر صاحب ته وی پیر صاحب دا پیسې ورله په دې مخ باندې ورونه. هغه وی دا کار زه نشم کولی چې څنګه دا زما اولاد دي ټول مریدان زما اولاد دي. وی د چا لوریانې چې بې واده ناست دي راځه چې دا پیسې درله درکم. کم کسان هغه 12,000 دینار د سحر منفس تقسیم کړه. عیسائی ته چا ووې پیر صاحب له پیسې راغلې وې بزرګ له پیسې راغلې وې لیکن ستا قرضې ادا نه کړه. دې ګرځېده پیر صاحب پسې چې وې کتل پیر صاحب په پټي کې ناست دی ګډو ته ګیاري بي د چې وکتل حضرت تعالی خو پیسې راغلې وې دا کار دی ولې وکړه. جواب راغی وې قسم دې په دې کې ماته سکون ملاویږي چې سستا ګډې بيزې اوسرم ګویا زما پیغمبر ګډې بيزې سرولې دي خپو کې ول کېناسته. عیسائی ورته وې قسم دې ماته کلمه وایا چې ستا داسې اخلاق دي چې ستاسو د پیغمبر به څنګه اخلاق ټول څوک سره سبحان الله. پیسې مورته واپس معاف کړي او هر څه ورته معاف کړه مقابله کې ول ګډې بيزې مور کړ. دا ولې زما محترم مونږ خو ډېر کمزوري یو مونږ ډېر کمزوري یو. بلکې قرآن کې الله وې خلق الانسان ضعیفا دا انسان خو ما ډېر کمزوري پیدا کړی دی. مونږ خو ډېر کمزوري یو. زه هم د رب په دربار کې به زما حاضري کېږي که د کمزورتیا اظهار وکړم الله زه ډېر کمزور یم الله زه ډېر فقیر یم. مقابله کې به څه ملاویږي رب به ملاویږي جنت به ملاویږي